بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، دا امر حاضر دا قانون داسې دی چې دا به د غونډو سرپو کې له سرپو مغز دی. نو چې ماشوم سره دا موږ څومره په دمه باندې ووی او څومره مو په دې کې ورسره ډېره اجرا وکړله، نو انشاءالله به دې څومره ماشوم چې کوم دی نو سي اصل کې به دې قانونونه هم ډېر لګي او دغه داسې دی چې په یو ځای باندې دا موږ ماشوم ته ووایو نو ماشوم دا یادولی هم نه شي. نو چې څومره ورته پوڼی په پوڼی باندې ووایي، حصه په حصه باندې هم که ورته دومره به ماشوم سي هغه خو پوهېږي. نو کله چې دا څلور شي که ورته موږ ووایو نو دا به مو ورته وایي چې بچې لکه تقول لوري تر دې نه چې موږ امر جوړو نو څنګه به ترې جوړو. نو ورته ووایي چې لومړنۍ خو دا وکړه چې علامت د مضارع څه کړه هغه حذف کړه. نو علامت د مضارع تا چې کوم دی نو هغه حذف شوه، نو دا څه شو کولو شو. بیا موږ ویلو چې د امر د وجې چې کوم دی نو اخره کې به موږ څه کوه حرف ساکن کو. حمزه وصلي خو به وروڼه ځکه چې ما بعد چې کوم دی نو هغه څه دی دا تا مو حذف کړه او تا نه پس چې کوم حرف دی نو هغه متحرک دی، حمزه وصلي وروڼو ضرورت پاتې نه شو. نو اخره کې به اخرانی حرف کوم دی نو هغه به موږ څه کو ساکن وکړو. نو دا لام هم ساکن کو نو کول شو. چې کله کول شو نو ګورئ موږ التقا د ساکنین ور یو قانون ویلی دی چې دوه ساکن یو ځای راشي نو د هغې نه به یو ساکن موږ څه کو حذف کوو به. نو دلته کې دا و او لام راغلل دواړه ساکنې دي، دا و دې موږ حذف کو نو دا به څه شي کل به شي. نو د تقولو نه موږ چې کوم دی نو څه جوړ کو کل جوړ کو. نو دې طریقې سره ماشوم سره چې څومره دمه په دمه باندې موږ دا قانون ووي او هغې مطابق لکه اوس مثال به در باندې تجربه ورته موږ ووي اضرب دې موږ جوړ کو. نو د دې باب چې کومې صیغې دي هغه ورته وړل پکار چې ماشوم په دې کې ور روان شي. بیا دغه شان تنصرو بیا تعقلو بیا د دې نه پس چې کوم دی نو څه دی مزید ته ور وړو چې لکه د تکتسبونه به څنګه جوړو و تستخرجونه به څنګه جوړو و هغې مطابق چې کوم دی نو بیا ور واړو او دغه مضارع نه چې کوم دی نو امر ورته جوړ کو او بیا دا صرف د واحد صیغې نه ورته موږ جوړ کو. د دې نه پس ورته بیا د تثنیې نه جوړ کو چې لکه د تضربونې نو تضربانې نه به څنګه جوړو، تضربونه نه به څنګه جوړو، د تضرب نه امر څنګه جوړو. نو بیا د ورته د تثنیې نه هم جوړ کو، بیا د ورته د جمع نه هم جوړ کو او بیا د ورته د مؤنث او مخاطب نه هم جوړ کو، د تثنیې او د واحد نه او د جمع نه. نو دې طریقې سره ماشوم چې کوم دی نو څه کېږي هغه به روانېږي د ټولو بابونو نه لکه تقول تقولان تقولونه د دې نه هم ورته دغه شانتې جوړ کو، دغه شانتې تعقیدو تعقیدانې تعقیدونه د دې نه هم ورته جوړ کو. دغه شانتې چې کومې صیغې راغلي دي نو په دمه دمه باندې په جوړومنی قانون ماشوم ته موږ لګو نو هغه به صرف په څه کې لګو هغه به ورته صرف کوم دی نو په دې لومړنۍ صیغه کې ولګو چې د ده ذهن نه دومره راوالي چې د امر قانون دا دی او په دې طریقې سره به دا موږ لګو چې کله دې په دې باندې پوه شو د دې نه پس بیا به دمه دمه باندې ورته بچي ته به د تسجیل نه چې کوم دی نو څنګه امر جوړی لکه تجربونه ورته تجربانې راوړله نو بیا د دې نه امر څنګه جوړی بیا به د تجربونه نه څنګه جوړی. نو په دمه دمه باندې به ماشوم څه شي هغه به چې کوم دی نو په لږ وخت کې به د ټولو صیغو نه به امر څه کړي هغه به د خپله باندې جوړ هم کړي او به هم وایي چې دا د قانونونه پکې منځ منځ کې څه شوي دي لګېدلي دي. نو ماشوم هم چې څومره په دمه باندې وچلوه دومره به انشاءالله ورځې دی کوم دی نو سیدې به تکړه وي. او که نه په ماشوم باندې موږ څومره رټه لګول دی کې په اردو باندې موږ زور ولګو په ماشوم موږ اردو یاده کړله خو چونکې اجرا او ماشوم په دې طریقې سره پوهې کړی نه په بورډ باندې یا په کاپې باندې موږ نه یې پوهې کړی چې بچې دا و دا دې جوړ شو بیا دا و دا دې جوړ شو دې طریقې سره موږ نه یې پوهې کړی. نو رټه باندې ماشوم چې کوم دی نو هغه شانتې کامیابۍ ته نشي رسېدلی بلکې د رټې په باره کې چې څومره راغلې ده خبره نو رټه او متقدمین وایي چې رټه تعلیم نه دی، رټه دا د تعلیم حصه نه ده. نو ماشوم چې در څو ورونږ د رټې نه دی ښکلې د راغې ګوره ماشوم په دې باندې پوهې کېږي نه. علم او تعلیم چې کوم دی نو هغه پوهه ده فهم دی. نو ماشوم له په فهم باندې زور ورولئ چې ماشوم څه شي هغه چې کوم دی نو دا زده کړي او په دې کې په خپله باندې هغه تعلیلاتو کې قوانین پکې ولګوي اجرا پکې وکړي نو انشاءالله ورځ ماشومان چې کوم دی نو څه وي کامیاب به وي.